دا هغه د پاکستان د ټیم کلاډیان دي چې د مولانا شیخ ادریس صاحب په وفات باندې د ډیر د دک او درد اظهار کړی دی او شکر الحمدلله ټول پښتانه دي کوم چې تاسو لپاره د تصویر کې ښکاری د مولانا صاحب شیخ ادریس صاحب د شهادت نه پس د ټولو د خپل غم او د دک او د درد اظهار په الفاظو کې کړی دی جی د ټولو سب بیانات جاری کړي دي په هغه په دی ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو د نه علاوه نور هم کرکټران شته د کرکټرز د بیانات د سره په دی وجه شریکوم چې زما په پیج باندې اکثر تاسو له کرکټس اپډیټس هم ملاويږي نو په دی وجه باندې مولانا شیخ ادریس صاحب سره د خلکو ډیره زیات مینه وا ایون کغه د فلم انډستری نه تعلق درلو پښتانه دا کم چې د ډرامو اکټران دي یا د فلمونو وغیرہ جوړي یا د کرکټرز چې څومره هم دي د هر فیلډ نه تعلق لرونکي مولانا صاحب سره مینه لرله مولانا شیخ ادریس صاحب سره خټونه پهلا په محمد رضوان باندې خبره کو چې محمد رضوان د مولانا صاحب حواله سره سویلی دي رضوان نه پس بیا محمد حارث هم سټیټمنټ جاری کړی دی صاحبزاده فرحان دی فخر زمان دی ټولو د مولانا صاحب په شهادت باندې شدید د دک او د درد اظهار کړی دی محمد رضوان څه ویلي دي محمد رضوان ویلي دي چې شیخ ادریس شهادت چې کوم دی د ملک او د امت مسلمه د پاره یو ډیر غټ نقصان دی دغه محمد رضوان مزید په خپل پیغام کې ویلي دي چې شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس د شهادت خبر چې ما اوریدو ډیر زیات خفه شوم او هغه د علم یو روشن مینارو چې داغه خدمات همیشه په تاریخ کې یاد لرل کیږي الله تعالی دې داغه شهادت قبول کی او پسمندگان ته دې صبر جمیل ورکی محمد رضوان د دې واقعي شدید مذمت هم کړی دی او علما کرامو د حفاظت د پاره دعا هم غوښتلې ده دغه دې کې محمد رضوان دا خبره هم کړی ده چې الله پاک پسمندگان ته صبر ورکا موت خو یو ګوره کله براله یا شي چرته بعد ټایپ ویډیو مخه دراشي نو رایات بشیراله داغه پسمندگان چې کم دک او درد کې وی داغه تاسو لزه الفاظو کې بیانول ګران دي داغه کور والا به څومره خفای داغه بچی داغه خزه د مولانا شیخ ادریس صاحب ما او تا خو ګوره پر دې خلک چې چرته کله کله براله را یادېږي لږ بور پسې خفکیږو دا غي باندې بس حالي نو له هم د صبر جمیل دعا کوي چې الله پاک له هم صبر ورکي خبر پسې محمد حارث ته محمد حارث کم دی هغه څه ویل دي محمد حارث هم د مولانا شیخ ادریس صاحب په دې واقعیا د شدید غم اظهار کړی دی مولانا شیخ ادریس صاحب حواله سره محمد حارث ویل دي چې د مولانا شیخ ادریس صاحب د شهادت یو دلخراش واقعه ده زمون علاقه کې داسې عالم دین زمونه چې بچړ شو زمونه جدا شو نو دا یو ناقابل تلافي نقصان دی الله پاک ته داغه درجات بلند کی او هغه په خپل محمد حارث په خپل سوشل میډیا سټوریز کې دا پیغامات د شیخ صاحب حواله سره جاری کړي او د عقیدت اظهار پکې کړي دي به ورپسې صاحبزاده فرحان لرورا صاحبزاده فرحان هم د مولانا شیخ ادریس صاحب په شهادت باندې د دلی تعزیت اظهار کړی دی مولانا شیخ ادریس صاحب خبر چې وای ما وریدو نو ډیر زیات خفه شوم او هغه صرف یو عالم نه بلکې یو ډیر بیسٹ انسان هم یو ډیر خیر خوا انسان هم الله تعالی دې داغه مغفرت کی او اغله دې په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکی دا صاحبزاده فرحان د مولانا شیخ ادریس صاحب حواله سره دا بیان جاری کړي بیا ورپسې د فخر زمان نو فخر زمان هم لیکلی دی په خپل دغه کې چې د مولانا شیخ ادریس صاحب چې کسټه می اوریدل دغه د شهادت خبر می اوریدو نو یقینا زړه می ډیر زیات خفه شو د خفغان اظهار کړی دی فخر زمان چې د کم تعلق د مردان نه دی نغه په دی واقعیا یو ډیره غټه سانحه قرار کړی دا فخر زمان د مولانا محمد ادریس شهادت یو المناک او دلخراش واقعیا قرار کړی دا علما کرام داسې نشانه جوړول معاشره د پاره یو لمحه فکریه ده هغه فخر زمان مزید الله تعالی دا دعا کړی دا چې الله دې د مولانا صاحب شهادت قبول کی او هغه دې په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکی او داغه لواحقینو دې الله پاک صبر جمیل ورکی بل فخر زمان مزید لیکلی دي چې په خیبر پختونخوا کې د امن و امان صورتحال باندې فخر زمان د تشویش اظهار کړی دی او دعای کړی دا چې الله پاک زموږ وطن پاکستان او خیبر پختونخوا مزید د هر قسم شر او دهشتګردۍ نه محفوظ وساتي امین نو دا کرکټرزو فخر زمان محمد حارث صاحبزاده فرحان اور محمد رضوان والد صاحب چې کوم دیغه هم د تبلیغی جماعت ته تعلق لري اور زما امید دی بلکې زداویم چې د محمد رضوان د والد صاحب او د مولانا شیخ ادریس صاحب چرته نه چرته ملګرتیا تعلقات هم خیر دا په دې ویډیو کې هغه پاکستانی کرکټرزو چې د مولانا شیخ ادریس صاحب په شهادت باندې دا شدید غم اظهار کړو د حواله سره کستاسو سره وي کمنټ کولای شئ